زما عزتمند مشرانو او ګران مینو دوستانو د قرآن شریف د درېمې پارې د بیان په سلسله کې د حضرت عیسی علیه السلام بیان پورې رسیدلی خدای د حضرت عیسی علیه السلام د معجزاتو بیان کړ چې دوی به قوم ته د دانایۍ خبرې کوي کتاب ورته ورکوي انجیل او بعض هغه څیزونه چې په هغې حرام او هغه به والا حلالوي بعض جمدي مړي به جمدي کوي برګي به روغوي دا به ټول د خدای په حکم وي دا به د هغه معجزه دی ورته وښودل او دی وویل بني اسرائیلو ته خدای پاک پیغمبرانو له معجزې ورکوي معجزه هغه ناشنا خبرې ته وایي چې هغه د خدای کاري د انسان د وس نه باري د مثال په شکل به ورته وښیم کوم څیزونه چې مقابله کیدی شي هغې ته خلک د انسان جوړ شوي څیزونه وایي او چې د کوم شي مقابله نشي کیدی هغې ته خلک د خدای څیزونه وایي زما مخې ته دا مایک دی دا د انسان جوړ شوي څیز دی دا لوټ فکر دی دا ګړی دی دا موټر دی بمونه دي ټوپکې دي دې ته د انسان جوړ شوي څیزونه وایي دویم هغه څیزونه دي چې هغه خلک وایي دا د خدای پیدا واخلې لکه دا ښکلی لمر دا ښکلې سپومۍ دا ونې غنې د انسانات حیوانات دا څوک نه وایي چې دا د انسان جوړ شوي څیزونه دي چې څوک خدای مني هغه وایي دا د خدای پیداوښت د خدای د پیداوښت او د انسان د جوړ شوي څیز فرق دا دی چې د انسان د جوړ شوي څیز مقابله کیدی شي که یو ملک یې جوړ کړي نو بل ملک هم جوړولی شي که یو انسان یې جوړ کړي نو بل انسان هم جوړولی شي دا ملک که پاکستان کې جوړ شوي دی جاپان والی موږ د دې نه اعلی جوړولی شو سیکل که پاکستان کی جوړ شي هندوستان والی موږ د دې نه ښکلي جوړولی شو بم کروز جوړ کړي امریکا وایي موږ هم جوړولی شو ایټم بم کې هندوستان جوړ کړي پاکستان وایي موږ هم جوړولی شو نو د انسان د جوړ شوي څیز مقابله کیدی شي او د خدای د جوړ شوي څیز څوک مقابله نشي نه دعوت کولی شي د دې لوی انوار په شان ور څوک نشي جوړولی د دې ښکلې روښانه ځلند سپومۍ په شان څوک سپومۍ نشي جوړولی د یو ستوري په شان ستوري څوک نشي جوړولی د انسان په شان انسان څوک نشي جوړولی د ونې په شان د یو ویشتلي ګل په شان ګل څوک نشي جوړولی نو چې کوم څیز د انسان د مقابلې نه باري هغه د خدای کاري او هغې ته معجزه وایي نو دغه شان پیغمبرانو له ناشنا کارونه به خدای د هغې په لاس څرګند کړ خو ورسره دا وایي ګورې دا د خدای کار دی زما په لاس یې څرګندی او زما د پیغمبرۍ یو نښه یې ګرځوي نو هر پیغمبر له به خدای داسې معجزې ورکړي چې هغه به د هغې زمانې د خلقو د وس نه بار وي د هغې په نظر کې به ویم ناشته د عیسی علیه السلام زمانه کې د میډیکل د طب د ډاکټرۍ ډېر رواج او د فزکس طبیعیات د موسی علیه السلام زمانه کې د سیر و ساحرۍ ډېر رواج د موسی علیه السلام له خدای داسې معجزې ورکړي چې ساحرانو یې مقابله نه شوه کولی لخته غرزول او هغې نه اژدها جوړېدل دا یو ساحر نه شو کولی لاس ترخته منډل او تک سپین راوتېدل برېښنا به یې کوله دا یو ساحر نه شو کولی نو ساحران په دې پوهېدل چې دا خو د انسان کار نه دی دا زمونږ د وس نه بار دی دغه شان عیسی علیه السلام زمانه کې د ډاکټرۍ ډېر رواج نو خدای داسې معجزې ورکړي چې ډاکټران عاجزه شو چې دا خمون نه شي کولی برک سړي باندې به یې لاس راښ کړ جب جوړه شو ړوند سړي مادرزاد ړوند چې سترګې به یې رویې نه پیدایشي ړوند به لاس به یې پرې راښ کړ جوړه شو مړي ته به یې وایي جمدې شه د خدای په حکم
ابا جم دی شو نو مړی چېرته ډاکټران نه دي جم دی کړی مادرزاد وړون ډاکټران نشي جوړولی برګې چې لاس ته پرې راکاږي او جوړ شي دا نشو کولی نو داسې معجزې به یې ورکړي چې هغه زمانې خلک به پوهېدل او هغه ماهران قابل هوښیاران به د هغې د مقابلې نه عاجزه وو نو هغې به وایي دا خو د خدای طاقت دی د سره دا خدایي سړی دی ځکه خدای خپل طاقت او د قدرت نښې د ده په لاس څرګندوي نو د سره خدا د خدای را لېږلی شوی څوک دی او د خدای غوره انسان دی ځکه دی د خدای په حکم دا څیزونه کوي داسې مثال دی لکه بادشاه چا سره په خپله خبرې نه کوي په تخت ناست او د هغه یو نماینده خلکو ته وایي چې دا ګورې زه د خدای د طرفه دا پیغام در رسوم که دا خبره زما د خدای د طرفه نو زما په خولې به دا بادشاه ودرېږي نو بادشاه ودرېږي په تخت بیا به کینی هغه کینی نو چې بادشاه ناشنا خبرې د عام دغه نه خلاف د عادت نه وکړي د چا په خولې نو د هغه خلکو دا یقین ناشي چې دا خبرې خو د بادشاه د طرفه دي ځکه د بادشاه د ده په وینا ودرېد بادشاه د ده په وینا کېناست اگر چې بادشاه په خپله څه نه دي ویلی نو دغه شان ناشنا خبرې چې پیغمبر څرګندې کړي نو که زما د حقانیت نښه غواړئ نو لوی خدای به خلاف عادت یو کار وکړي زما په لاس مړی جمدي کېږي نه او زه به خدای به یې جمدېږي پاسه د خدای په یو څلور مړي جمدي کړه برګې باندې به لاس راکاږم خدای به یې روغ کړي مادرزاد به داسې کړم خدای به یې روغ کړي نو د دې دا معجزه د پیغمبرۍ یو لویه نښه او یو لوی دلیل زمونږ د ښکلي پیغمبر زمانه کې د شعر و شاعرۍ رواج او د فصاحت او بلاغت عربیه سم ښکلې ژبه ده او هغوی ماهرانو په دې کې داسې نورې معجزې خدای ورکړې او داسې ښکلې معجزه ورکړه خدای قرآن شریف چې ټول خلک حیران شو چې دا خو ناشنا کتاب دی نه نثر دی نه شعر دی او څلور ځله اعلان شو قرآن شریف کې چې داسې کتاب جوړ کړي ځکه کتاب نشي جوړولی لس صورته جوړ کړي که لس صورته نشي کولی یو صورت جوړ کړي د یو صورت اخیری اعلان دوه ځله شو یو په مکه مکرمه کې یو په مدینه منوره ژبه شته ماهرانو او باعثو د دشمنۍ هر څه یې وکړل او د قرآن شریف په شان یو صورت یې جوړ کړ دا نورې معجزې هم خدای ورکړې او داسې معجزه ورکړه خدای چې تر قیامته پورې به وي هغه قرآن شریف دی ځکه زموږ ښکلی پیغمبر تر قیامته پورې اخري پیغمبر دی بل نوی پیغمبر د نوي دین والا راتلونکي نشته نو د هرې زمانې چې به کوم کمالات په خلقو کې د هغې د جنس نه به خدای ورکړي ځکه سړی په هغه څیز ښه پوهېږي چې دوی په دغه کې په علم کې په عادت کې په وطن کې نو د هغې خبرو په حقیقت ښه پوهېږي نو عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزې ورکړې د هغې زمانې مناسب خو ورسره وایي ګنې دا د خدای په حکم نو خدای د عیسی علیه السلام ښکلې پیغمبري بیانوي او دام بیانوي ګورې هغه خدای نو بیا په خپله نه دي کړی دا د خدای په حکم شوي نو د عیسایانو ردم راځي چې ګورې خدای ونه ګڼئ یا درېم خدای ورته ونه وایي یا د خدای زوی ورته ونه وایي او د یهودیانو مرد کوي چې ګورې پیغمبر یې ګڼئ هغوی ورته پیغمبر نه وایي کنځل کوي رعیاذ بالله د اسلام ښکلې لار ده د اعتدال چې پیغمبر ګڼي انکار ته نه کوي او پیغمبر ګڼي خدای نه ګڼي نو هسې نه چې څوک یې د ناشنا خبرو ته وګوري خدای درجې ته ونه رسوي او څوک ته منکر نه شي نو د اسلام لار په دې منځ کې د اعتدال لار الحمدلله بعضې خلک زمونږ مسلمانانو زمونږ د ښکلي پیغمبر او د بعضې اولیاو کرامو چې خدای د هغوی په لاس څه څرګند کړي نو هغوی ما فوق الفطرت دغه ته ورسوي مقام ته نه غلو به نه کوي
پیغمبر پیغمبری، ولی ولی، شهید شهید بی، عالم عالم بی. یو ولی دا صحابی درجه تا نرسی او صحابی دا پیغمبر درجه تا نرسی او پیغمبر دا خدای درجه مقام تا نرسی. نا پیغمبر با پیغمبر گنے، بنده بے گنے او معجزاتی دی خدای دا آقا پلاس سرگن دی. نو اکثر خلقو کی یا پا محبت کی زیادی راشی نو دا پولی نبوری او یا سب پا دشمنے کی خراب شی. نو زمون دا خود پیغمبر پا محبت کی بعض خلقو کی محبت وی الحمدللہ جوش پا کی خواغا کلا دا پولی نبوری. زمون خود پیغمبر تا حاضر ناظر وی الفار دیکھی دا خود خدای صفت دی، خدای حاضر ناظر. پیغمبر د خیر و شر مالک گنل نا دا د خدای صفت. پیغمبر نه سوال کول یا د ولی نه سوال کول دا غلط دی، خدای نه سوال کی. د غیب نه خبر د هر غیب نه پیغمبران دا غیب نه خبري چې خدای ورته وکړي. نو ته په د پولی نه وړي، که د پولی نه وړي به غره په یو طرف په پولی نه وړي یا په بل طرف وړي. دغه شان عیسایان د عیسی علیه السلام په حق کې د پولی نه واورېدل. پیغمبر خو د پیغمبرانو خدای د درجې ته ورسول او د خدای زوی ورته وویل. والعیاذ بالله. خدای د عیسی علیه السلام بیان لږ زیات کړی د قرآن شریف کې دی آیتونه. دا ولې راز پکې سره د هغه د مور بیان کوي، د هغه د پاکۍ بیان کوي، داغه د حواریینو بیان کوي، داغه د معجزو یو یو او په تفصیل بیان. دا راز پکې څه خدای په اخپی خدای بنی اسرائیل اخیری پیغمبر عیسی علیه السلام او داغه راتلل زمون په امت کې د قیامت یو نه خره. نو زمون خپل پیغمبر خپل امت د خاص علامونه خپ زور زیر خبر کړل. آخری زمانہ کی بھی اوسرے راضی دجال. زمو خپل پیغمبر وی ہر پیغمبر خپل قوم دا دجال نیارو لے خوزی ارتعی مغا زمان پا امت کے راضی دا نخی بھی تفصیل بے ارتبے چلتا بیان. خدای دا غدا قتل دا وجل دا پارا عیسیٰ علیہ السلام مخرج کرد. امرا کذی گی اما زمان پا امت کی پیغمبر به حکم با شریعت بزا زمون د خپل پیغمبر چلی. پیغمبری به ختم نه او قانون به دی. لکه یو گورنر د خپل ملک چې بل علاقه تلار شي بل گورنر ایتا. گورنر خو گورنر دی، نو گورنری الته کې داغه چلیږي داغه خپل. لکه د صوبه سرحد گورنر بلوچستان تلار شي، نو گورنر دی هغه او حدت نه دتله. خدای ملما په حیثیت قانون باندې داغه گورنری. دغه شان عیسی علیہ السلام به زمون په امت کې راځي او قانون شریعت فیصله به زمون د خپل پیغمبر به خود زمون د خپل پیغمبر یو نائب او خلیفہ به. نو چونکې دا دجال یو لویه فتنه او دا هغه د قتل لپاره عیسی علیہ السلام راتلونکی دی. نو خدای پاک د عیسی علیہ السلام پورا بیان کوي. یا دویم دا چې په دې امت کې ډیر خلق به پیدا کی چې ځان به پیغمبر ګڼي. وی زاغه آخري زاغه عیسی یم چې زمون پیغمبر به یادوي چې هغه زمون متعلق ویلي. ځکه د سلو نه زیات احادیث راغلي دي چې دې امت کې به عیسی علیه السلام راځي. نو ډیر خلق دعوی کړي چې زه پیغمبر یم، زاغه شخص یم چې حضور پاک ویلي دي. لکه قادیانی زناور چې دا دعوه کړه. یو سړی غلام احمد قادیانی مئی سن 1908 کے مرد ہے. قادیان ہندوستان کے مغربی پنجاب کے اوخار ناغوی عزت پیغمبر ہے. اگر پیغمبر علیہ السلام چویلی دی کنا چی عیسیٰ برازی ناغزی مسیح مثل مسیح دا انگریزان جوڑ کر دا انگریزان دا کوششو چې په دې ملک باندې قبضه برقرار پاتې شي. اول خو پریدونه او که پریدو یې نو داسې به پریدو چې دا ملک ټول عیسایان لکه فلیپین سره چې
ویتنام سره کړ، اندلس سره کړی د سپین سره. سپین باندې عیسایان نه ده، اندلس پخوا به ورته اندلس ویل کېده، اوس ورته سپین وایي. عیسایان پرې راغلل، پرتګالیان. بادشاهان داسې وو لکه زمونږ د نن زمانه اکثر بادشاهان بې خونده د مسلمانانو په عیش و عشرت کې مبتلا، په خپل کور کې په جګړو کې اخته. لکه موجوده وخت کې د اسلامي ملکونو بادشاهان اکثر د انګریزانو غلامان دي او د امریکې، چې هغه ورته څه وایي کینې بس کینې، چې ورته یې پاسې نه پاس، خپل هېڅ یې نه دي پاتې شوي، ډېر بې خونده شوي تر زمونږ یوې پرویزه پورې. ټول د امریکې غېږ کې پراتي ځناور. نه هغه بادشاهان هم عیش پرست و، د ښځو شوقیان، د شرابو شوقیان. نو چې قوم کې مسلمان کې ګناهونه زیات شي، خدای پاک پې عذاب راولي، او د عذاب مختلف شکلونه دي. خدا زمونږ د ښکلي پیغمبر دعاګانې دي چې زمونږ امت خدای ټول نه تباه کوي. دا وعده ورسره خدای کړی ده، د اوومه پاره کې وعده کړې ده خدای پاک. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بأسکم بعد بعض. که کله د قوم کې نافرمانی راغله، خدای دا شته دی کولی شي چې د بره نه پې عذاب نازل کړي، ټول تباه کړي. حضور پاک خدای د دې نه خو زما امت وساتي، ځکه چې ټول مړ شي خو ختم شو، د توبې توفیق ونه شو. وی خدای طاقت دا لري چې د لاندې نه ټول خسف کې ځمکه ورته وشلي، ځای په ځای ټول پروزي. وی خدای زما امت ته دې نه بچ کړي. او یلبسکم شیعا ویذیق بأسکم بعض، یا به پکې اختلاف پیدا کړم او یو بل ته به تکلیفونه رسوي. حضور پاک پېښ شو چې یو خو به وي، نو وی زه دا پکې دا اسانه خبره ده، هذا اهون و ایسر. نو موجوده بادشاہ حاکمان هم ګوره که تاسو واورئ، د امریکې غلامان، د اقوام متحده غلامان، د انګریزانو عاشقان، او ځان خپل سلامتیا په دې کې ګڼي چې د انګریزانو په لمن کې پروت یې، نو ته به بچ. نو دغه شان هغې کې عشق پرستي راغله، د ښځو شوق، د شرابو شوق. ښځه ګورئ اوله فتنه ده، او انګریزان چې مسلمانان خرابوي اکثر د ښځو په فتنو. فلسطینیان په ښځو باندې والي دي، او یهودیانو به ښځې ورکولې، ځمکې به یې تېره شي، لاړه غرق شو، اوس منډې وایي. دا شان مسلمانانو. نو هغه سپین لاړ، سپین 20 لکه آبادي وه هغه زمانه کې، نو 10 لکه مسلمانان یې خو قتل کړل، او 10 لکه عیسایان کړل، او 2 لکه ته وتښتېدل. منځ کې یو دریاب دی، بحر ابیض متوسط. نو دا قطب طرف ته دي سپین او اندلس، او د سمندر نه بل طرف ته مصر دی، لیبیا دا، الجزایر دی، مراکش دی، او مسلمانان دغه طرف ته راوتښتېدل. ناغه ملک یې د همیشه دپاره د اسلام نوښت. نو په دې اراده دلته هم راغلي، خو دلته مسلمانانو کې د جهاد جذبه علماو پیدا کړه. نو دوی داسې سړی وکته وخوري قابل شانت. اول د سکول ماسټر و بیا پټواري، ناغه د کتابونو اسباب ورته هغوی مهیا کول. لندن ته که لاړی، نو داسې یو خاص سکول دی، اداره ده لویه، هغه یې پټه جوړه کړې ده. هغه کې د عربي تعلیمي د مختلفو ژبې هماغه لباس ورغوندي، هغه جگه غوندي، هغې تعصب نه پرېږدي. نو هلته ټول پروګرامونه جوړوي، او د مسلمانانو د کمزورۍ ځای معلوموي چې دغه ځای پکې د کمزورۍ دی، وښی به د دغه ځای نه. نو دا سړی جوړ که پیغام، اول به زه ولی، بیا یې مجدد، بیا د پیغمبرۍ دعوه وکړه په آخر کې، او یو مشهور شعر یې جوړ که، اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دن کے لیے حرام ہے جنگ و جدل قتال. جہاد ختم، جہاد زمان پر آتلو منسخ، انگریزانو خلاف جہاد ونکی ماغی خود جہاد نیری اوسم نیری. افغانستان سره ولی روانه ده، د یو اسامه د وجنه د یو مسلمان نه یریږي، دا ټیزم کوم
د جهاد د نوم نه داسې یری نو هغه د جهاد د منسوخه اعلان کتابونه جوړ کړ رساله جوړ ناغه باندې چې حضور پاک چې سویل دي چې رسته مسیح راضی مسیح د عیسی علیه السلام ته وای ناغه خود مسیح ته نه یادای دا مسیح په شان سره به یادای نو زه مثل مسیح موعود زداغه وعده شوی مسیح په شان ته ملکه ته داغه په ځان پسې داغه د مور نوم مریم استاد مور نوم دی چیرې بیبي هغه به پلار پیدا استاد پلار نوم غلام مرتضی هغه سکول کې سبق نه ویلې نه پټواری ته کړو نو ماستر چرته واله ده پته نه لګی چې ته ماسترانو څومره وال هغه خدای اسمان ته کېولې دی اجل باندې د دستونو مرض لګید نو ټټه کې ته ساو تیرا نو خدای پاک د عیسی علیه السلام پورا وضاحت هغه ته جبرئیل علیه السلام راته د زمان سلور ملائکی دي د یو هندونم دی د بل سکنم دی ګوبندرام ټیچی دا زمان ملائکی بته خبره په کتاب وګوره ما کتل دی یو ودا ما تنازل حقیقت الواحد نه کې څنګه دا سور دوده عربی دا دا جبی ذکر ورتله ما اکثر د آیات نیمګړې آیات پیش کی نو ورسره د درې الفاظ خپل وای یاسین انک لمن المرسلین لقد ارسلناک فی القادیانیین تم قادیانانو کړه نو خدای په پوره تفصیل سره د عیسی علیه السلام بیان کړی دی او حضور پاک ځکه داسې خلق برازي چې دا په نوم به غلط استعمالوي نو خدای دا هغه وضاحت کړی دریم یهودیان او عیسایان دواړه د عیسی علیه السلام په حق کې ګمراه شوي یهودیانو کنسل ورته کوي علیاذ بالله د زنا پیداوار یې ګڼي او عیسایان هغه خدای کوي او د خدای زوی کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم او لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یا خلق کافر دي چې عیسی علیه السلام ته خدای وای او خلق کافر دي چې عیسی علیه السلام ته دریم خدای وای او خلق کافر دي چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وای دا موجوده عیسایان ټول عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وای واجبه خبره کوي وی خدای په خپل زوی راولېږه چې دا جهان په عذاب نه خلاص کړي خدای کتل دے مخلوق تا چې دې کې ګناهګار همشته نیکان همشته او انسانان ټول ګناهګاران روان دي په اعتبار د آدم علیه السلام آدم علیه السلام جنت کې بوټي خوړلو نو ټول نسل کې ګناه روانه وی خدای حیرانو چې دا ورسره څوک هم دی قوم سره مخلوق سره نو د خدای دوه صفته دي دا عیسایان وایي یو ترحم وی بل تا عدل و انصاف رحم داوی چیرا دا دیران شو مستان شو لالدین و شابدین و محمدین دا چه طول دوزخ تا چم نو دا خو خبرانه دا خو بل طرف تا عدل داوی چه نا مجرم لخو سزا ورکول پکار دی نوی خدای پاک دوی چه زخپل نیازبین زوی بولی گم دنیا تا د انسان په شکل کې نو دی به د دشمنانو په لاس باندې پانسی کم نو هغه د ټولو خلقو د ګناهونو په عوض کې به دی ځان ته مجره کم نو خدای راولېږه دنیا ته او دشمنان یهودیان یادوي او د هغې بادشاه هیرودس د هغه په لاس باندې ونیولی شو پانسی شو نو چې ته دا عقیده ولرې چې عیسی علیه السلام د ما په سر کې سر ورکړی دی قرباني ورکړی ده نو تخلاص نو دا کراس چې لګی په قبرونو او په ګرجو کراس معنی صلیب دغه شان صلیب عیسی علیه السلام ګوتې جوړ کړی دغه شان د یو ملا په شکل ښکلې ږیره یې پټکې د سر یې سرتور دی اوږد سوی دی او دغه شان یې پر پورې تړلی نو چې ته دا عقیده ولرې چې عیسی علیه السلام زما په سر کې صلح شوی دی نو تخلاص دې ته د کفاره عقیده وایي
نو زه هغه چې هسپتالونه دي کم یا سکولونه نو په فارمونو کې دالي کېلي چې ته به دا عقیده لرې چې خدای په خپل نیازبین زوی عیسی المسیح ازما استاد اخلاصي د پاره دنیا ته راولېږه نو زما استاد ګناه د پاره هغه قرباني ورکړه الګا د جهان زناو یو عدالت خلالویه خبره ده یو تانیدار بدا فیصلو کی چې ګناه دی یو کې یو والد بل خو ګناه دی شعبدین کې یو والد محمدین پر نه دی پکې د ګناه سره دخلی نه پکې سره ګناه موت راکو او والد خدای زوی خوري التکمل د اگرجه کې چې کوم خخت داغي عقیده نه کې دولس نخې جوړې او په مختلفو جبو لیکل کړي او دا هغه شکل تصویرونه لګولې نو یو ځای کې سپیان وای په لارګو بل ځای کې راغورځولې داسې پروت ته لته ورکړي بل ځای کې په لارګي چت کړي وی اخیری ځای کې دلته پانسی کا نو دا هغه د ټول د ظلم د اهانت د بے عزت منظر پیش کړي انکه زناورو یو طرف ته ورته د خدای زی وای او بل طرف ته دومره د بے عزت قائل وی دا ټول زمونږ در سر ته پاره دا قربانه کړي نوری چې ته د عقیده ولرې عیسایان دلته صلیب ځوړندای په قبرونو لګای په ګرجو د پاسه لګای پسپو کې د هغې صلیب ځوړندای نو خدای وایي نه دا عقیده معنا د یو ګناه په بل نه چولی کېږي چې د هغه پکې دخل نه خدای دا کار کړی نو عیسایان په دې طرف ګمراه شوي دي او یهودیان په دې بل طرف ګمراه شوي دي او دواړه قومونه دي نو خدای د عیسی علیه السلام پوره په وضاحت باندې بیان کړي چې نه هغه د خدای عظیم پیغمبر دی د لوی کتاب خاوند دی د معجزو خاوند دی او د هغه راتلل د دې امت کې یو نشاني ده پنځویشتمه پاره کې خدای وایي وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم د دې راتلل د قیامت علامه د قیامت نږدې ورځي شک پکې ونه کې نو خدای خپه پورا وضاحت بیان باقی بیان دے تبل جمعہ کیوں ان شاء اللہ چاوی دا رشتے جمعے پر ڈوڑے رمانزہ نہ پس سنت آو رمانزہ نہ مخ کے مخرج زموخ کل پیغمبر او دا صحابہ کرام دا طریقہ جمعے نہ پس پہ ڈوڑے اور سڑے چی مخ کی اخری خلامبل نے غسل نشی کولے او خوب ورزی اغا منز پی بود شی وعظ پی بود شی خطبہ پی بود شی نو جمعے نہ پس ڈوڑے خورے چاوی ته د شپې چې د کېږم امتیاز نه کوم او سارم چې پاسم صرف چار ادام کوم نو ټیک ته استنجا مه کوم یو ښځه بیماره درې میاشتې هغه روجې نشي نیولی نو که د جوړېدو امید یې نه داسې بیماره لکه ټي بي مرض سخت شوګر او ډاکټران ورته وایي روژه به نه نیسئ مسلمان ډاکټر ورته وایي نو روجه دی نمیسی دا یوی روجه پسر دی 2 کیلو غنم یا دا غی قیمت یا 2 وقت یو مسکین تا ڈوڑے دا یوی روجه پسر ورکی سماو بیگا ڈوڑے انگولی سر چاوی کور دیو کی او موجوده وخت کې داسې څوک نشته عام نو د جمع منځ د کوي چې منځ ته پاتې کېږي نه ورې بعضې خبرې هغه به ظاهره ښکلې خو شیطانې د ناراستۍ دپاره یو ذریعه جوړوي چې زه کور به وکړي وګد کور به یې نه شي کولی دا سنت چې دي دا مونږ چې کوو دا په حضور پاک کور کول هغه همیشه عام سنتونه کور کړي جومات کې 2-3 ځله به کړي خو مونږ چاته نه وایو چې کور کوئ ځکه شیطان داسې سرکوزي دی چې کور ته لاړ شي هر څه به ترې پاتې بل هغې خو به اودسونه کور کول نو سنت به هم کور وکړه نو سنت کور کې ثواب زیات دی نفل ثواب زیات دی خو عامو خلقو ته مونږ نه وایي د حضور زمانه کې به زنانه جومات ته راتلې او هغه ویلي به مه منع کوئ خیر دی هغه وخت کې ضرورت و د تعلیم اوس ټول علما په مخ د ځمکې دا وایي چې زنانه د جومات ته نه راسي
او د هغې دپاره هغه وخت کې مې حضور کور غوره ویلی و. نو بعضې څیزونه د حالات د وجې نه او د زمانې د وجې نه هغې کې بدلېدل راځي. د مانځه نه پس په زوره جهر ذکر نه دی راغلی، په پټه وایه ځان سره چې څوک ذکر کوي. لا اله الا الله ویل نوازي که نه، ولې نه دي روا؟ دا خو د خدای کلمه ده، د توحید کلمه ده د ایمان. لا اله الا الله خو غوره ذکر دی. کبر دې ته وایي چې ځان د خلقو نه غوره ګڼي، چې ځان درته د هر چا نه ښه ښکاري. ښکلې جامو ته، ښکلې بنګلې ته، ښکلې خوراک ته کبر نه وایي. دا خو د هر چا خوښی چې زما جامه دې ښکلي، زما موټر دې ښکلي، زما بنګله دې ښکلي. خو بل ته سپک کتل او د حق خبرې نه انکار کول، دې ته کبر وایي. غمت الناس و بطر الحق، خلق سپک ګڼل او د حق خبرې نه انکار کوي. که چا ګیره لنډه وي نو مونځ ورپسې کېږي، خو ښه ده چې د شریعت برابر یې هغې پرهېزګار پسې مونځ کوي. د جوماتونو کې د جنازو د اعلان چې خلک کوي یا د ماشومانو، دا نه دی پکار. دا د نیانو کار اوس د لوټ فکرو د وجې نه خلکو جوماتونو ته راورسي. پخوا چې به مړه شو خلکو به نه یولېږه، دوستانو ته به یې خبر ورکړي. اوس مړې په تخپې کې شوي او دلته به جومات کې اعلان کوي. هلکه دلته یې څه ضرورت دی؟ که یو کس یې دوست وي نو سړی ورولېږه. نو جوماتونو کې د مړو اعلانات کول، د رک شوي څیز اعلانات کول، د ماشومانو اعلانات نه دي پکار. ځان ته رواجونه مونږ د دین اسان دي، ځان ته خلک دا په زور ګرانې راوړي. فإذا فرغت من الفرائض فانصب في الدعاء. دا د ابن عباس صاحب خبره ده، یعنی د حضور د تره د زوی د نبی کریم خبره نه ده چې مانځه نه فارغ شي عباداتو نه دعا ته متوجه شه. ښکلې خبره چې سړی عبادات وکړي نو بیا دعا وکړه خدای ته. دعا خو سوال دی، نو سوال په آخر کې پکار دی. چې هغې چې په دوزخ کې به پښتو ژبه دا ما ته چا ووایي، ما دا خو چېرته نشته، چا دروغ ویلی دی، خو هسې مې د ټوکو نه وی چې کم قوم کم ځای ډېر وي خو هغه ژبه وایي. نو جیل ته که پښتانه لاړ شي پښتو کې به خبره کیس، انګریزۍ کې خو نه کوي. نو خدای دې موږ وساتي چې پښتانه پښتو کې به خبره کوي او چې فارسی باندې فارسی کې به کوي. خو د بعضو روایاتو نه معلومیږي چې د مرګ نه پس ټوله ژبه عربي ده او قدرتي به ورته ښودلي شوي. زده کولو ته اجازه شته. د مارغانو ته ژبه څوک ښایي؟ د ښارونو ژبه جدا ده، د کارغانو جدا ده، د بلبلو جدا ده، د طوطیانو جدا ده. دا ورته چا ښودلی دی؟ دا ورته خدای ښایي بغیر تعلیم او بغیر سکوله. نو سړی مړ شي ټوله ژبه عربي ده. بیا په جنت کې ژبه عربي ده، حساب کتاب به په عربۍ کې، خبرې به په عربۍ کې. نو داسې معلومیږي چې ژبه سرکاري ژبه د خدای پاک هغه عربي ده. باقي کې پښتانه پکې خبرې کوي په پښتو کې. مجنون او لیلا اسمان ته ختلي، دا چا دروغ وایي؟ استوري ته مې دا هاروت ماروت تبارک وي، هغه دروغ کیسې دي. ها لیلا او مجنون دا نجب طرف ته تیر شوي د حضور پاک د زمانې نه وروسته. مجنون شاعر او ګډباو او لیلا د هکلي ښځه وه ګډبانه، یو بل سره مینه پیدا شوې ده. نو شاعر خو په پیش نه په شمخان جوړی، نو د لیلا نه لوی اسمان جوړ کړی او شعرونه یې ورپسې جوړ کړي دي. بیا اندازې کنې هغه داسې ښځه ښه نه وه، ګډبانه ښځه وه، په د هغې زړه کې محبت راغله. نو د ابن عمر صاحب لیدلی، د عمر صاحب زوی عبدالله ابن عمر او نوم یې قیس، نجد کې تېر شوي. که قصې ګورئ نو زمونږ عربي ادب کې یو کتاب دی، کتاب الاغاني هغې ته وایي، 25 جلده کې دی. نو دویم جلد په نیمه کې د مجنون او د لیلا بیان دی. چاوي دلته چاوي چې
حضور پاک یو موقع کې د پښتو ژبه ویلې ده پښتو ژبه خونه حیا علی الغداء حیا راځه پښتو نه کخ کخ ویلې دي حضرت حسن ته نو کخ کخ په عربی کې استعمالېږي پښتو کې لکه تنور زعفران صابون دا داسې الفاظ دي چې مختلفو ژبو کې استعمالېږي تنور ته عربی کې تنور وایي پښتو کې وایي اردو کې وایي صابون ته پښتو کې وایي عربی کې وایي او فارسی کې وایي او په اردو کې وایي زعفران ته زعفران وایي په پښتو په اردو نو حضرت حسن داسې قجرو ټوپکې پروت او د زکات مالو پیغمبر علیه السلام ته خلکو جمع که هغه به فقیرانو ته ورکاو نو حضرت حسن یو قجوري ته لاس کړ نو قجوره یې خولې ته واچوله نو دوی ورته کخ کخ کېکه کېکه بچي کخ کخ کېکه مونږ باندې زکات بند آل رسول نو کخ کخ یې ورته ویلي دي نو که ورته پښتو لفظ وایي نو دغه شته پکې نور خو کخ کخ په عربی کې وایي کخ ماشوم ته خلک وایي کخ کخ وظیفی مختلف راغلی د مانځه نه پس سبحان ربک رب العزة راغلی دی اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا راغلی دی مختلف واړه ذکرونه راغلي د مانځه نه پس مختصر اللهم انت السلام که معشوم پیدا شي کنه که لیونی وي که نالیونی وي مړ شي نو جنازې مونځ خو پېشته د مسلمان اولاد په حکم د مسلمانانو کې جنازه به کېږي وارث دی په شریعت کې چاوی چې فاسق په دوزخ ته لاړ شي بیا به جنت ته ځي وی مون خدا اوریدلی چې جهنم ته څوک لاړ شي همیشه به جنت کې دوزخ کې نه دا نه جهنم کې به ډېر خلک مسلمانان ګناهګاران خدای پاک دې وساتي ابای سمدې پورې د خدای پاک په خپل فضل له وباسي د انبیانو کرامو په شفاعت به راوباسي د اولیاء د صالحینو د شهیدانو د حافظانو د قران سفارش کوي خدای ته به سفارش کوي خدای پاک به راوباسي توکل دې ته وایي چې د اسبابو نه کار والی به د اعتماد په خدای دارو درمل کې به دا دارو کې اثر خدای خبره یو چاری بکې به دا رزق پیدا کول خدای په لاس کې موټر کې بکینه لاهور ته چیزې به رسیدل او د موټر کې د ارس خدای پاک په فضل بکی نو توکل دې ته نه وي چې اسباب پرې ده نه چې خدای کوم نظام را لګره دی دا غ نظام مطابق بجن تیرې خدا با عقیده لري چې د نظام پیدا کوم کې خدای دی مزي خدای سره تړي سړی سره روپې کله په پاغرو پول وی شي وال او کله په پاغرو پول د سوق مرګ او روپې بدن نه پلار وال نو دغه روپې ستاسو لپاره د خیر ذریعہ هم دا او د شرم ده نو ته به خدای دا روپې ما د لپاره د خیر ذریعہ وګرځي نو کار پکې ور لاس پسار باندې کې پټی لا باندې پټی به وکې یو چاري پکې به ولخده فیصله کی وعده پکې علي بزوي غواړي دا څنګه چې وعده دې نه کړي خدای دې راکې نو خدای خدام کولی شي د ستاره خېټه نه راوباسي خدای نظام د خدای کارونه د اسباب په پردو کې دي موږ د خپل پیغمبر نه خو لوی سکه جوړ سره نسبت خو خبره شته نه هغه د جهاد د پاره خندقونو کې دي څوکې مقرر کړې دي اصله راغستې دي دا نو چې توکل کوم بس ناس به ناس باب نه بکاراله خدا به د عقیده چې د اسبابو کار دا د پیغمبرانو طریقه ده او ما ته حکم دی زبر د حکم مطابق جون تیرو نو کار بکې د دنیا باخره دا چې څوک داسې وي کار مکه او توکل کړه اما کړه دې نه پیږي په شریعت کالک عاقل بالغ او جنې نه بالغ نو واده کول شي بغیر د مور پلار د اجازه نه بالغ الک کول شي جنې نشي کولای د جنت ته د شهید روح زی روح به خدای پاک ته مرغان پیدا کړی دي دا غي په ججرو کې ناس دي هغه مرغان ګرځي د جنت بس باغونو کې
په دغه طریقه روح ته خوشحالي حاصلېږي جسم یې خو دلته او د قیامت پر ورځ جسم به دوباره پیدا شي او روح به راشي خلقو ته به یې ښیي او حساب کتاب کوي نه به ورسره کېږي لوی ګناهونه هم د شهید معاف کېږي خو چې د انسان د حق سره تعلق نه لکه سړي زنا کړي شراب یې څښلي نو دا لویه ګناه ده دا په شهادت معاف کېږي خو که د چا نه پیسې اخېستي په زور څوک یې والي ټکولي د چا ځمکې قبضه کړي دکان یې قبضه کړي دا نه معاف کېږي پر دې حق او قرض نه معاف کېږي دا په شهادت هم نه معاف کېږي د حضور پټکي مختلف راغلي سپینې په سر کړی تورې په سر کړی سور برګې په سر کړی او اندازم په صحیح حدیث کې نه راغلی خو چې څه ته پټکي وایي په عرف کې هغه پټکي په سر کړی 3 ګزه 5 ګزه 7 ګزه 12 ګزه داسې د لاس په ګزونو په حساب په کټ باندې لاس ته کړی د حضور پاک او په ځمکې هم کړی پټاټ تولیان نه وي دا رواجي زمونږ تولیان دا هغه زمانه کې نه وي د سرمنې تولیان به او اکثر چې به ګوډې جوړ کړو د خجوري پوستکي به پکې چوړ بالښت هم د سرمنې هغه کې د خجورو پاڼې وي او بور حضور پاک سپین سادرم په سر کړی د خمتا او برګ هم په سر کړی یمن کې برګ جوړیږي سره شنه تور پټي پکې هغه صادر هم په سر کړی دی او لنګ هم اغوستی دی او سپین صادر د 4 روپو والا تقریبا د خمتا د شکل او کفن شوی هم په 3 صادرونو کې دی د خمتا چاوی چې په حدیث کې دا نیم پلیټ خوراک راغلی دی نه نه راغلی چې څومره خورې خو ځان داسې مه مړوه لکه چې خولې نه یې دوباره روځي د اشتها مطابق خوراک روا دی اسی طبیبان وی ډیر خوراک نیخ ډیر خوراک ډیر اسکاک نیخ بغیر د اوبونه او بچې څومره څکې نه فایده لري خو ډوډۍ نه تقریبا نیمه ګنټه پس او ډوډۍ کې بغیر ضرورت اوبه مسکې او ګرمې ډوډۍ کې خصوصا چې نیمه ګنټه 3 پاوه تیر شي او بس کې بیا ډاکټران وایي د 2 ډوډو په منځ کې کم از کم 6 ګیلاس اوبه خصوصا پکار او بچې څومره څکې نه فایده لري نور حدیث شریف کې دې کې څه پابندي نه راغله چاوی ډاکټران وایي چې سهار وختي ورزش کې صحت راځي زه خپل زوی ته وایم هغه سهار وختي تلاوت کوي خیر دې تلاوت دی وکړي بیا ورته ورزش وکړه د صحت خیال هم ساتل پکار دی چې سړی روغ جوړي عبادت به مو کې مونځ به مو کې تلاوت به مو کې چې سړی ناجوړه یا سر خوږېږي نابسو کې نو د صحت هم خیال ساتي او د عبادت هم خیال ساتي د یو کار دپاره دی بل نه پرېږدي دواړو کې د اعتدال راولي بې اعتدالي دې نه کوي شپه ورځ چې سړی ولاړی مانځه ته خو یو ورځ به وکړي یو شپه سړی ټوله روڼه کړي په عبادت سال له به ودې فرض به هم درنه پاتې نو دغه مه کوه حضور پاک منع کړي دي یو 3 صحابه کرام راغلل بیبیانو نه د بار نه تپوس کړي د پردو نه به بار نه یې تپوس کوو چې حضور پاک څومره مونځ کوي نو بیبي ورته 11 رکعاته کوي د شپې او میاشت کې چېرته 3 روژې نیسي او ودونه هم شته یو وی زه خو به ټول عمر واده نه کوم پیغمبر علیه السلام خو ډېر لوی درجو خاوند هغه سره خو خدای احسانات کوي مونږ خو ګناهګار یو نو زه به واده نه کوم بل وی زه به ټوله شپه عبادت کې ولاړ یم بل وی زه به ټول عمر روژې نیسم دی وویل لاړه چې راغی نبي کریم بیبیانو ورته ویل دغه شان 3 کسان راغلي بار واسطه بیا چې کېناست دا ورته چا زمانه زیات پرهیزګار او زمانه زیات عالم د خدای په ذات څوک نشته زه وادم کوم خوراکم کوم څښاک کوم اوده کېږم روژې م نیسم او کوجه کوم زما په طریقه باندې ژوند تېروی دا مه کوئ نه واده نه کول څه عبادت نه دی نو ټوله شپه ولاړ دا خو به یو شپو کې باقي به څه کوې
خدای د انسان داسې سخت پیدا کړی چې دې خبرو ته محتاج دی نو طبیعت له به آرام ورکړي عبادت لږ کوه خو همیشه کوه چالک لا سبق وای کنه تبلیغ لدی نزی نه د جهاد لزی ای وخت کې جهاد څه فرض عین نه دی او نه تبلیغ فرض عین نه کله نه کله د جمیش پیته زی یا چې سکرا شای سر خپل تعلیم دی جاری ساتي دا نه پوی یو سره په یو جانب کې دومره دغه شي چې ارڅ ته پات شي تعلیم ضروری دی د دین علم چاہے تو ہمیں امتحانات دې تکلیف را باندې راغله دا خدای طرف امتحانات راځي انسان له خدای د صفات ورکړي دي یو صبر او یو شکر نو دې موقع برازي که تکلیف در باندې راشي صبر کوه د خدای په فیصلو او چې نعمتونه خوشاله راشي نو شکر ادا کړه نو دا صبر چې درته وایي چې صبر وکړه او خدای د صبر کوونکو مرګره دی او مطلب دا دی چې صبر موقع برازي ځکه به صبر کوي خدای ته بزان سپاره او د اسبابونو بکاراله چې څه اسباب خدای پیدا کړی دعا نه منځ دې نیکانو خلقو لتللی چې ما ته دعا وکړي چا ویل انسان سره شیطان وي زموږ ښکلی پیغمبر سره من شیطان پیدا شو او پیدا شو نو د دواړو جهانو سردار نه صحابه کرامو تپوس کړ وی هر شیطان سړي ته د بدۍ وایي وی تا تم وایي ما تم وی ولکنی اسلمو زت محفوظ بچ پاتے شیطانان نہ خدای پیغمبران محفوظ ساتي او یو روایت کې دا دی ولکنی اسلم زما شیطان مسلمان شوی دی یا زما تابعدار نو شیطان پیدا کړی او په پیغمبرانو سره اثر نه کوي لکه دا د قرآن شریف حکم دی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان زما خاص بندگان چې دي باغی ستا وس نه رسي اصحاب الصفه په جهاد دسل او جهاد د بسل چې جهاد حکم باو او چې جهاد بنونو علم به سکو خو جهاد هغه وخت فرض عین اوس په شخصي تور سره جهاد نه مده چې سو پر لوی حکومتي اعلان یا اجتماعي دغه دی کې دغه نه زیات د فائدې په نسبت نقصان زیات رسي او دومره ډلې جوړې شو ته خو دې ته حیران یم چې اسې نه دي خپل کور کې په جنګ مبتلا نشي د مرګ د چرګالانو ته چلې د غوا ولالو طریقه څنګه ده دا خو عام مسلمانان له ور دي او بسم الله الله اکبر په وایا سلور رګ دی هغه پرې کول پکار که کم از کم درې پریکړې شي نو خیر دی که یو سړی داسې ووایي زوی وقف کېږي نه خو اراده د خیر ولو کې چې دې لوی شي علم ته به وسپارم تبلیغ ته به وسپارم جهاد ته به وسپارم نو نیکه اراده ښه ده خو اصیل بني آدم وقف کېږي نه جینۍ نه چاته بخلي کېږي دا د بعضې پښتنو کې رواج دی دا د پیر بابا په نوم باندې دا جینۍ ده نه ده خو دا جاهلیت رسم نه دی دا به نه کوي حضور پاک زمانہ کی جماعت کے محراب نو محراب دا عمر ابن عبدالعزیز زمانے نه شروع شو دا د قبلی د سمت د معلومولو یو نښه محراب عربی کې عبادت خانه ته وایي قرآن شریف کې چې محراب ذکر دی مراد ته عبادت خانه ده کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا حکمت و خیارتیا تا وی علم تا وی مختلف معناگانی د سبا صادقه پورې تهجد کول شي
که چا بانگ مخکې وي نو هغې بانگ له اعتبار نشته او که څوک بانگ وروسته وي هم هغې له اعتبار نشته چې د سبا رڼا راوخېږي د تهجد وخت ختم شو. چې سړی جماعت کې کور کې سنت د سبا کړي او راشي جماعت ته او جمع لانې ته یا دغه وخت کې تحیت المسجد نشته ځکه د دواړو جهانو سردار ویلي دي چې سبا راوخېږي نو علاوه د 2 رکعاتو د سنتو د سبا نه یعنې د فرض نه علاوه نور مونځ نشته نو بیا تحیت المسجد مه کوه. دا یاد لرئ زمونږ پښتنو کې یو غلط رواج دی دلته به جمع ولاړ امام به په قاعده ناست وي به سنت کوي ورسره امام سره متصل د صف خواته سنت کول بند دي که کور دې کړي ښه پخه او که جومات ته رالی او یو پناه ځای کې ودرېدی شي او کم از کم یو رکعت لاندې کولی شي نو سنت کوئ کنې جمع سره شاملېږي جمع هغه سنت هم دغه شي او جمع هم ترې لاړه شي دې خوا خلک په قاعده ناست دي دوی سنتو ته اړن نو دا بند دي ښه سنت که کوئ پټ ځای کې پناه ځای کې چې د امام نه لري او کم از کم یو رکعت خو لاندې کولی شي کنې سنت به یې مه کوئ سنت به یې د نور راختېدو نه پس کوئ هغه وخت کې د سنتو حیثیت نه د دواړو جهانو سردار وایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې جمع ولاړئ بغیر د جمع نه به بل مونځ نه کوئ جمع سره به مونځ کوئ. د سجدې د تلاوت قضا شته قضا مطلب دا دی که هغه وخت یې ونه کړو وروسته به هم کې خو کول یې ضروري دی. الحمد شریف او صورت په دواړه کې کم از کم یعنی دی د قرائت وي قرائت فرض دی په مانځه کې او الحمد په خپله واجب ده او صورت په ډکو رکعتونو کې نو که الحمد یا صورت دننه پاتې شو خو یو دی پکې ویلي الحمد دی ویلي صورت پاتې شو په ډکو رکعتونو کې یا صورت وی الحمد پاتې شوه نو سجده سهوه به وکړي مونځ به شوي او که دواړه دننه پاتې شي په یو رکعت کې نو مونځ دې نه کېږي په ډکو رکعتونو کې مونږ به دوباره کې جنې د کور نه یعنی جنې واده شي او کور نه ډوډۍ خوراک څنګه دی روانه چې هغې د الله مېلمستیا کړې دې کې څه بدي خو نشته. که جنې هلک د کور نه اخېستي نو په مهر کې چې حساب کړي نو روانه نو ته ورته په مهر کې حساب کا دا روجې دې ورکړي غوړي دې ورکړي جنې په سر دې ورکړي که نو دا مهر کې حساب اسې خوراکي اخېستل یا د خرڅ په نیت لکه بعضې پښتانه کې دي نو دا ښه کار نه دی. جنې خرڅول نشته په شریعت کې او مهر یې شته نو که د مهر په شکل دې ورکړي نو روا ده او که د خرڅ په شکل دې ورکړي چې دا غوا ده په ما خرڅه کړه او پیسې روپۍ مې پکې ورکړې نو دا ناروا کار دی. ښځې نه غوا مه جوړوئ خدای پاک دې دا مشکلات حل کړي. د زکات د ماهوار میاشت نه مدا کولی شي څومره زکات که را در باندې کال نه پوره شوی مخکې نه ورکوه خیر دی لږ لږ خو ځان سره لیکه نو د کال په آخر کې حساب وکړه چې څومره دې ورکړي هغه ادا شو چې څه در باندې پاتې هغه اوس ورکړه ځکه په یو ځل ورکول کله سړي ته ګران شي یا کله ضرورتمند سړي ته راشي او تا سره بل څه نه علاوه د زکات نه نو ضرورتمند له ورکوه ځان سره لیکه زکات وروسته حساب وکړه په مزه مزه ورکولی شي لږ لږ. زکات په یو ځل ورکول ضروري نه دی په مزه خو وخت نه وروسته کوې ما په وس بیا سړي نه پاتې کېږي. پولیس کې ما خو ورته ویلو هغه په فارمونو کې خدا لیکلي چې ګټه او تاوان کې شراکت دی نو د الفاظو په اعتبار خو روا دی خو چونکې بینکي نظام موجوده وخت کې په سود روان دی نو په وس مه داخلوئ خو که چا داخلي کړي
ناغت منافی چې پراشي هغه راواله او چرته یتیمانو له ورکه مسکینانو له خپل خپلوانو غریبانو له یا یو مدرسې ته یا یو یتیمخانه ته ورکه خو مجبورن خلک دین کې دي ځکه ځان سره پیسې څوک ساتلی شي چاوی یو مرزای قادیانی سره زما تنازع شو هغه زموږ د خپل پیغمبر په باره کې څه ګستاخی کول او علماء زه ور سره سوکم بس باس مکو داسې خلکو سره دا د اسلام د حکومت کار دی د اسلام حکومت دلته شته نه ملک د مسلمانانو د حاکمان مسلمانان دي او زموږ حکومت اسلامي نه دی ځکه عدالتي نظام ټول د انګریزانو په طریقه روان دی فیصلې د هغه مردارو په قوانینو دي نو د خدای او د رسول قانون نشته نو مجرم ته سزا نه ورکوي دا ویني د اخباراتو کې چې څومره جرایم دلته ډاکو شو دلته قتل شو دلته ډاکو شو که د شرع نظام وي دا به افغانستان کې دی وخت الحمدلله د اسلام نظام دی د خپل وس مناسب نو هلته امن دی د شپې ورځې ګرځه نو به ډاکې نه یریږي نه به د قتل نه یریږي دلته څومره پولیس دی څومره تانیداران دي څومره عدالتونه دي خو مجرم ته سزا نشته نو خلاصیږي په دوکو پټګو په رشوت حاکمانم پیسې لري هغه نو ملازمین ولي نو مجرائم سات پسات یاتي نو ته په خپل سمایا ځکه په خپل چاله سزا ورکول نشته بس پردا اثر پتن درته ولګي چاوی سورۃ یاسین سره د شپې وای او د شپې وفات شونه دی شهید دی دا خو ماته نه معلومه حضور پاک یو وظیفه خودلې ده چې د کېږي نه دا وایا اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت وکدا سړي ویلي اخري او وفات شنه دی مسلمان مرد سورۃ یاسین نه راغله په ټي وي خبرونه اوریدل لواد او د ټي وي کرکټ څه شي خلک یې فرق الکانه د سړیتوب نوخ کړ نماز نه نوخ کړ د اخلاق نه نوخ کړ د يهوديانو شیطانی لوري دي خلک په غم مبتلا کړي حکومت مل ډېر تشهیر بدی ورکی چې د نوجوانانو مونږ ته خیال نه چې سکو دا لیډران د نوجوانانو نه پیدا دي مشران پاټو کې کمی اکثر د کالج لکان د سکول لکان ځکه خو جذباتيان خپل خیر او شر باندې دومره نه پیږي یو د پاره زنده‌باد بل د پاره زنده‌باد دغه شان دا دنیا عالمي طاقتونه د نوجوانانو نه دا کارونه لچې هغه مخته چاوی پټاړو کې چکینی نو سړی ذکر کوي ګاډي والا ټیپ ریکارډ لګوړي کما نه کولی شي سړی ته پکې په خوګه طریقه دی ورته وي منه شوخه بخه کني بس وګ ورته موږ ته خپل ذکر کې مشمول اوسې حضرت درود شریف وایي